په ثوابه کې یو کس پاسېدلی دی او خپله بابي په تبرګي باندې وهلې ده او وجلې ده. خو مینوال دای اخر ولې وجلې؟ د دې بابي اخر داسې کومه ګناه وه چې دای قتل کوی؟ ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ او چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلې نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینوالو دا په دې هفته کې په ثوابه کې دا دویمه واقعه ده چې مخې ته راځي. د دې نه مخکې یوې جینۍ د خپل یار په سر باندې خپله مور قتل کړې وه چې نن دا کومه یوه واقعه راغلې ده. د خپل ورور ورته وویلې چې نن ته زما په ځای ډیوټۍ ته لاړ شه او زه به په کور کې درته څه کار وکړم. په دې کې بابي مخې ته راودانګل او خبرې پکې وکړې. د دې خلک په دې ورور باندې ډېر بدې ولګېدلې چې ورور ډیوټۍ ته لاړلو او دا کشری ورور په کور کې پاتې شولو. د تبرګی راواغستو او خپله بابي په سر باندې ووهله او سر یې د دوه ځای باندې کو او له ماتې کو. جینۍ ځای په ځای باندې قتل شوله. د ورور چې دی نو د ورور ښځې سره داسې حق نه لري چې راوی ورسره ګپ شپ ولګوي یا ورسره داسې دا وکړي ځکه چې د ورور د ښځې مثال چې مور د نه وي د مور ځای نیسي. بابي خو د مور په ځای باندې وي هر یو خدمت دله کوي، کپړې دله وینځي، ډوډۍ دله تیاروي، هر یو کار دله کوي. نو ته ظالمه ته دومره راپاڅېدلې او خپله بابي دې قتل کړله. مینوالو د ده په هره باندې ستاسو څه خیال ده چې ده ته دې کومه سزا ورکړل شي؟ مینوال زموږ د نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره د زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلې نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.